السلام علیکم ملګرو. نن د قرآن پاک پښتو ترجمې په سلسله کې موږ د سوره بقره 3 آیاتونه نن دغه ترجمه کوو. آیاتونو یعنی دویم رکوع، پہلا آیات او تام نمبر آیات، یا دویم آیات چې کوم دا ادم نمبر آیات، یا لسم نمبر آیات، یعنی 8 9 او 10 دغه آیاتونو به موږ ترجمه کوو او لږه غونډه خبره به سره کوو. نو چلو ملګرو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوو د الله نوم سره چې هغه ډېر مهربانه ده، ډېر رحم کوونکی والا ده. ومن الناس من یقول، او په خلکو کې ځنه خلک داسې یای آمنا بالله وبالیوم الاخر، چې مو ایمان وروړه ده په الله باندې او د آخرت په ورځ باندې. وما هم بمؤمنین، او نه دي دوی د ایمان وروړلو والا خلکو نه، یعنی دوی د مؤمنینو نه دي. یخادعون الله، دوی دوکا ورکوي الله ته. والذین آمنوا، او هغو خلکو ته چې هغه ایمان وروړل. وما یخدعون الا انفسهم، او نه ورکوي دوکا سوای د خپل ځان ته، یعنی دوی صرف خپل ځان ته دوکا ورکوي، نه دوی الله ته دوکا ورکوي شي او نه دوی مؤمنینو ته دوکا ورکوي شي. دوی صرف خپل ځان ته دوکا ورکوي چې کوم موږ خو مؤمنون یو. وما یشعرون، او په دوی کې د دغه خبرې شعور نشته، سمج نشته، پوهه نشته. فی قلوبهم مرض، دوی په زړونو کې بیماري ده، مرض ده. فزادهم الله مرضا، او زیات کړل د دوی مرض الله تعالی، یا زیاتوي الله تعالی د دوی دغه د زړونو مرض. ولهم عذاب علیم، او دوی د پورا ډېر درد ولا عذاب ده، یعنی ډېر سخت عذاب ده. بما کانوا یکذبون، په دې خبرې چې دوی درویغ یا درویغ یای. نو ملګرو دې کې الله تعالی یو خو ګوره یهودیون دي، عیسایون دي، اهل کتاب چې دي، د دوی په کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذکر شته، نشانه پکې شته، او بلکې قرآن پاک کې یای شي چې دوی یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې پیژني لکه چې دوی خپل بچی پیژني، یعنی هغه نشانه په موجودګۍ کې دوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بطور نبی داسې پیژني لکه څرنګه چې دوی خپل بچی پیژني. په هغې باوجود دوی ایمان نه لري په باندې، یعنی دوی د الله تعالی راستولي کلام انکار کوي، چې دوی ته کوم تورات، انجیل، زبور دا ته ولي د دغه دوی انکار کوي، یعنی د دې انکار د الله تعالی انکار ده. دا خو یوه طرف ته پوینټ ده. بل طرف ته پوینټ دا ده چې موږ آیا یعنی چې د کوم موجوده موږ مسلمانان یو، موږ مینا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په هغې انداز، په هغې طرز کې دو چې کوم موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښیلی ده، چې څومره پورې زه په تاسو باندې د تاسو د مور پلور، د تاسو خاندان، د تاسو بچوی، د تاسو ښځو، د تاسو کورونو، د تاسو جایدادونو، د تاسو د کورونو تجارت، مال او تجارت، او د تاسو مولونه چې څه شی دي، د دغو نه زیات چې زه په تاسو باندې نه وګورم شوی، بلکې د تاسو د خپل ځان نه زیات زه په تاسو نه وګورم شوی، نو تاسو ایمان مکمل نه ده. نو آیا موږ ایمان دغې سطح ته رسېدلی ده؟ نو موږ ته هر وخت دغه سوچ پچار ده، خپل ځان چې موږ یعنی محاسبه کوو
چې آیا په موږ کې دی حد رسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا شته موږ کې دی حد رسې د هغې اطاعت جذبه شته لکه څرنګه الله تعالی موږ ته یایي چې که تاسو د مو تابعداري کوو د مو حکمونه منو نو یا مو سره تاسو مینه لرو نو تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مینه وساتو د هغې تابعداري وکړو د هغې حکمونه ومنو نو دا به داسې لکه څرنګه تاسو د مو حکمونه منو نو ملګرو آیا د موږ په زړونو کې دا بیماري شته چې موږ یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې نه زیاته مینه موږ په زړونو کې د چا بل چا شته یعنی د موږ کاروبارونه دي موږ معلوماتو موږ پیسې دي موږ آل اولاد ده د موږ خاندان ده د موږ نومادو موږ خپل زوم ده موږ مور پلور دي موږ جد امجد دي آیا دا مینه موږ په زړونو کې زیاته ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه زیاته ده دا موږ خپل احتساب کوو نه ده او چې څومره پورې دغه تله نه وي برابر یعنې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه نه وي زیاته شوې د تلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې والا څان لوندې نه وي روغله یعنې هغه دروند شوی نه وي نو یا همره پورې د موږ په زړونو کې دا بیماري ده دا بیماري موږ خپل زړونو نه یستونې ده او لږ موږ مؤمنین جوړېږو کنې آسې الله تعالی یایي چې دوی آسې الله تعالی ته دوکه ورکوي په خپل زړه کې مؤمنینو ته دوکه ورکوي چې موږ خو تاسو په ډالې کې یو موږ مؤمنین یو خو دوی نه دي دوی صرف خپل ځان ته دوکه ورکوي چې څومره پورې موږ خپل احتساب نه کړه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه د خپل ځان نه د هغې سره مینه زیاته کړې دي موږ ایمان کامل نشي کېدای ملګرو دا هغه طبقاتو د منافقینو ولا چې دې ته څه یایي خاموش اکثریت په جمهوریت کې موږ دا کتلي اورېدلي دي چې دا خاموش اکثریت ده او ټول که کافرون دي هغه په دمه دې لګیا دي چې موږ سره شامل شي که مؤمنین دي هغه په دمه دې لګیا دي یعنی یو طرف ته کامل جنتیون دي یو طرف ته کامل جهنمیون دي دا دواړه په دغې فرقې باندې لګیا دي دغې ګروپ باندې لګیا دي او دا ډېر زیات ته دغه ګروپ چې دغه زموږ ډاله چې درانه کړي والله علم چې دې کې به څوک کیم طرف ته ځي جهنم طرف ته ځي که جنت طرف ته ځي دا الله ته علم ده خو موږ خپل کوشش کوو نه ده چې موږ دغه بیماري د دغې دنیا او دغې دنیا زیب و زینت د مال د بچوی او د خپل نومې خپل ځان دې نه زیاته مینه موږ په خپل زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وچو نو چې موږ دا مینه وچو نو الله تعالی سره موږ مینه اټومیټیکلی پیدا کېږي ملګرو نن دغې ځای راسې سبا ته به مزید د دغې رکوع آیتونو ترجمه کوو لږ باندې به تشریح کوو سبا راسې اجازت غواړم الله حافظ